أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا. 76 تمويل اسمه لا تخافوا دركا ولا تخشى. سورة طه 77 نمبر آیات دی 77 نمبر آیات کې د بنی اسرائیل او د موسی علیه السلام سره سم د هجرت واقعا ده او تقریبا د 98 نمبر پورې جاری ده چې په دې کې د موسی علیه السلام د بنی اسرائیل ذکر دی د هغوی د هجرت تفصیلی واقعا ده او دا خبره ذکر کول چې د دومره لوی احسانات او نوروز بنی اسرائیل بیا څنګه کلک شو د هغې زړونه او څنګه د دین نه باغیان شو دغه مضمون ذکر کیږي. الله تعالی وایي یقینا موږ وحی کړی و موسی علیه السلام ته ان اسری بعبادي چې د شپې بوزه بندگان زما. د واقعي خلاصه دا ده چې کله موسی علیه السلام په دې واقعه کې چې کومه مقابله د فرعون او د هغه جادوګرو سره وشوله او جادوګرو ټولو ایمان راوړو او ښکاره ثابته شوله چې دا موسی علیه السلام په حقه دی. نو فرعون په اول سر کې دغه مسلمان اسلامي تحریک د ظفرو دپاره دغه خلک یې شهیدان کړل. کم جادوګران چې راغلي مقابلې دپاره هغه مسلمانان شوي د بني اسرائیلو نه علاوه نو دغه یې ټول شهیدان کړل. او دغه روایت چې کوم دی عبدالله ابن عباس رضی الله عنه نه نقل دی. دی وایي چې نبی علیه السلام وویل چې د موسی علیه السلام دغه ملګرو عجوبه غونته کې حالاتو سحر کې کافرانو او په غرمه کې مسلمانانو ماښام له شهیدان. نو د دغه روایت نه معلومیږي دا چې دغه ځوانان شهیدان شو. د هغې نه وروسته بني اسرائیلو ته د موسی علیه السلام قدر معلوم شو د هارون علیه السلام. بني اسرائیل ټول موسی علیه السلام او هارون علیه السلام ته راجمع شو. بل دا رد کې فرعون چې کوم و خپل قبطي قوم راجمع کړو او هغوی ته وویل چې ګورئ د قوم مسله ده بني اسرائیل لا باندې غالب کېږي حکومت رانه نیسي لہذا تاسو یو کېږو او د بني اسرائیلو د خاندان د نسل کشۍ دپاره یو ځلې بیا ترتیب جوړو چې دا انقلاب کامیاب نشي او د قبطي خاندان د حکومت نسکور نشي. نو په دغه منځ کې ډېر عجوبه احوال نور هم تېر شوي دي کوم چې مخکې په سورة القصص کې بیان شوي دي. په دې باندې قسم عذابونه هم راغلي تقریبا چې د 9 پورې عذابونه پرې راغلي دي او دی براله موسی علیه السلام ته به فریاد وکړي چې دا عذاب رانه لري که بس ایمان راوړو بني اسرائیل سره لیږو عذاب به چې لري څو ورځې بعد به بیا اعلان وکړي چې بس دا خو وقتي عذاب و اتفاقي حادثه ولاړله او بل نور عذابونه نشته بل به شروع شو. آخره کې د دوی مشوره په دې باندې وشوه د قبطیانو چې بني اسرائیل قتلول غواړي چې ختم شي. الله تعالی موسی علیه السلام ته د مخکې نه وحی وکړله چې د شپې په اوله حصه کې به بني اسرائیل راجمع کړي شپې ورته وښودله او په دغه شپه باندې به تاسو وځئ مصر حدود به پرېږدوئ او هجرت به وکړئ دریای قلزم په لاره باندې به روان شئ او شام ته به واوړئ. نو چې کله دوی روانېدل نو د یو ملک نه دومره غټ سطحه باندې وتل دا خو هم ډېر ګران کار دی. په دې وخت کې د بني اسرائیلو تعداد باره کې 2 روایات مشهور دي اګرچې اسرائیلي روایات دي لیکن تاریخي دي. یو کې دی چې په دې وخت کې د موسی علیه السلام ټول لښکر چې کوم دی نو 6,03,000 شپږو لږو ته رسېدلي او بلکې 6,70,000 دی. نو دا هم بني اسرائیل باندې الله تعالی لوی احسان کړی چې د یوسف علیه السلام په زمانه کې دوی صرف 12 ورونه او د 12 ورونو نه بیا 12 خاندانونه او بیا د فرعون په زمانه کې د موسی علیه السلام په زمانه کې د دوی تعداد چې کوم دی نو 6,03,000 یا 6,70,000 ته رسېدلي وو. دا دومره لوی لښکر موسی علیه السلام را جمع کړی او د شپې وتل وو. د دې نه وړاندې د موسی علیه السلام په مشوره باندې بني اسرائیلو په غونډ مصر کې دا خبره خواره کړله چې زموږ اختر را روان دی او دغه اختر به موږ د شپې مناوهو او دغه اختر د مناوهلو دپاره به موږ ځنګل ته ځو شړې علاقې ته به ځو. دا خبره دې دپاره خوروله چې څوک به شکي نشي دخله هجرت کې دا علاقه پرېږدي
او د مخکې نه بندوبست فرعونیان بندوبست ونه کړي. د خپل اعتماد د پخولو دپاره دوی د قبطي خاندان د کورونو نه څه سونه هم په سوال باندې راغستې وه چې دا راله راکړې موږ یختر منوو تاسو به بېرته درکړو، چې د هغې ځینې واقعه مخکې ته راشوي او ځینې به وروسته هم راشي. کم که چې بیا سامیري را پیدا شو هغه سونه را جمع کړه، اوس خی ته جوړ کړو. نو دوی دغه اعتماد جوړ کړو او د شپې دوی ووتل. کله چې دوی ووتل او قلزم طرف ته روان شو، هلته کې چې کله مخامخ دریاب دی او شاته کې د فرعونیانو لښکرو امکانات ته چې راځي به الله تعالی موسی علیه السلام ته وحی وکړله چې بس دغه دریاب پر لاټۍ باندې ووخه، په دې کې به یو 12 کولاو لارې جوړې شي. دغه لارې په دې طریقه باندې جوړې شولې چې کومه لاره به جوړه شوه د هغه لاره د یو خاندان دپاره جوړه وه، ځکه دا قومونه او خاندانونه فرعون په یو بل باندې بدګمانه کړي وو، په یوه لاره باندې به هم نه تلل او په یوه لاره باندې به تلل، نو د جنګونو دشمنو امکاناتو پکې سوا کېدل، نو لارې وله بیلې بیلې جوړې شولې چې په جدا لارو روانې چې منځ کې شر رانه شي. اوبه په ځای ځای باندې ودرېدلې، د دیوالونو په شان کې د اوبه ولاړې وي او د لویو لویو غرونو غونته کې لوړې لوړې اوبه ولاړې وي، روانېدې نه. تفسیر روح المعانی ذکر کړی دی چې د اوبه په داسې طریقه باندې ولاړې وي چې په یوه لاره باندې به خلک روانو، د بلې لارې خلک به یې لیدو، هغوی څه به خبرې هم کولې، تپوسونه به هم ترې کول. دې دپاره چې بن اسرائیل ډاډه یي، شک یې رانه شي چې موږ خو بچ شو، خو چې دغه بل خاندان به څه حالي، چې دا شک یې هم رانه شي. په دې طریقه باندې دوی درې قلزم نه پورې وتل او دغه ټیم کې فرعونیان نه ورسېدل. دوی چې څنګه بن اسرائیل د دریاب نه وختل نو فرعونیان نه ورسېدل. فرعون نه تپوس وکړه چې دا دریاب خو ځای په ځای باندې ولاړ دی او لارې پکې دي، چې دا څه مسله ده. د دې نه خو داسې معلومېږي چې د موسی علیه السلام چې په حقه باندې فرعون د غصې نه سور شو، ویل نه دا خو زما د احترام د وجې نه ولاړ دی، خو د موسی علیه السلام ملګرو چالاکي وکړله نو دریاب ما ته ودرېد او زما احترام یې کاوه چې دوی پکې پورې وتل، چانس یې وواخه او دا زما د وجې نه ولاړ دی، یارېږئ مو، دا خو زما هیبت دی، دریاب ته معلوم دی. خپل آس واګې راټینګې کړلې په اوبو او په دغه لارو باندې ور واچو، خلکو ته یې ما پسې راځئ، دا ټیک لارې دي ما ته ودرېدلې دي. بن اسرائیل قبطیان پسې ور روان شو. هلته کې د موسی علیه السلام لښکر وخوتو او قبطیان ټول ور ډوب شو، ورښکته شو، بار ته څوک پاتې نه و چې په دې کې اوبه را روانې شوې. تفسیر یسر په دې کې یو واقعه ذکر کړې ده چې کله اوبه را روانې شوې، فرعون ته پته ولګېده چې اوس غر کېږم، نو کلمه یې شروع کړه. نو دغه ټیم کې جبرائیل السلام ورته راورسېدو او ورته یې وویل چې د اوسه پورې کافر وي، دومره معجزاتو نه د انکار کوو، اوس چې ځنکدن حالت یې شروع شو نو کلمې وې، نو خټه به دې خوله کې ورویشتله چې دا د کلمو ټیم نه دی او بس د دغې نه وروسته چې کوم دی نو دوی ډوب شو. تفسیر یسر د ذکر کې یو بله واقعه هم ذکر کړې ده، هغه دا ده چې کله فرعون الله تعالی غرق کاوه نو دې نه مخکې جبرائیل السلام ورته په یو انساني شکل کې راغی او ده ته یې وویل چې سړی داسې کار وکړي چې یو غلام ماشوم غلام پیدا کړي، هغه وساتي، ډېر په ناز باندې ډېر قدر یې کوي، د کپړو د خوراکونو د سهولیاتو خیال یې ساتي. خو دا غلام چې کله غټ شي او ځوان شي نو دې مالک ته ووایي چې دا ستا ټول جایدادونه او کور د دې مالک اصلي مالک زه یم، ته زما غلام یې او زه مالک یم. فرعون ته یې وویل ستا په خیال باندې داسې غلام سزا به صحیح سزا یې شته او که نه شته او که یې نو څه سزا به یې. فرعون وویل چې دومره نمک حرامه غلام خو سړی په اوبو کې ومنډي وډوبېږي او په اوبو کې دننه ایسته مړ شي، راویې نه خېژی دی. نو د جبرائیل السلام ورته وویل چې یاره داسې خیال خو زمان دی، خو ته یو کاغذ ماله ولیکه، په هغې باندې دستخط وکړه چې که خلک را سره اختلاف کوي نو زه یم چې ما له دا فتوا فرعون نه کړې ده. نو بس فرعون یو کاغذ په دې کې ولیکه او په هغې باندې ورته دستخط هم وکړه چې بس دغه شان پکار ده. نو چې کله فرعون باندې اوبه را روانې شوې او د کلمې شروع کړې، فریادونه یې شروع کړو، جبرائیل السلام ورته هغه کاغذ هم وښوده چې کوم ده لیکلی او ورته یې وویل چې ګوره تا الله تعالی پیدا کړي، خپل کور دې هم نه لارو، د غریبې کورنۍ سره تعلق او په قلاره باندې د مصر بادشاه شوې او د بادشاهۍ نه وروسته الله تعالی ډېر نعمتونه درکړل، مصر څونه ترقي وکړله او په آخر کې تا وویل چې زه خدای یم او الله تعالی نشته. نو د دې نه داسې معلومېږي چې ته وی غلام او اوس د مالک کېدو دعوه دې کړې ده، ستا دپاره دغه سزا بیخي مستحق، ته مستحق او د هغې نه بعد بس دې غرق شو. نو الله تعالی وایي ولقد اوحینا الی موسی، او یقینا موږ وحی کړی و موسی علیه السلام ته ان اسری بعبادې چې د شپې بوځه بندګان زما، فاضرب لهم طریقا فی البحر، ووخر دې دپاره یوه طریقا لاره فی البحر په دریاب کې یبسا وچه، یعنې دغه امسا باندې به دریاب ووهي د معجزې په طور په دې کې لارې جوړېږي. لا تخافو ته مه یارېږه، فرعون نه مه یارېږه،
لا تخافوا مې یریږئ درکن د راګیرېدو نه چې دا خلک په تاسو ګیر کړي ځکه ظاهري خطر دا و چې مخامخ دریاب بهېدو شاته لښکرې را روانې وي بله لار ونه نو د ګیرېدو غالبه یاره و بني اسرائیلو دغه فریاد کړی هم نو الله تعالی موسی علیه السلام د وحي په ذریعه باندې وویل چې د ګیرېدو نه یریږئ ما ولا تخشى او یره مه کوئ د غرق کېدو نه داسې هم یره مه کوئ چې اوبه به م ډوب کړي او داسې یره هم مه کوئ چې دا خلک په م ګیر کړي بلکې ښه ډاډه پرې ورشئ پورې وځئ فاتبعهم فرعون بجنوده فاتبعهم نو ورپسې که بدوی پسې بدې بني اسرائیلو پسې فرعون بجنوده خپلې لښکرې فغشیهم نو ډوب کړه دوی لره من الیم دریاب ما هغه غشیهم چې دوی ډوب کړي کم دریاب چې دوی ډوب کړي دي واقع مشهوره ده همدغه دریاب دوی ډوب ختم یې کړه وظل فرعون او گمراه کړي او فرعون قومه خپل قوم وما حدا او سمل اریوته نو خولي مخکې د فرعون دعوت یې راشو و چې یاره زه تاسو ته سمل ارخم او دا موسی علیه السلام تاسو بېلاري کوي الله تعالی د فرعون د قول را تردید کوي چې فرعون خپل قوم گمراه کړي وما حدا او سمل اریوته نو خولي چې الله تعالی نظام ورته خودلې او خدای لارې ورته خودلې بلکې غلطه لارې ورته خودلې او ورته ویلو چې خدای نشته خدای ز په خپل باندې زیم نو دې ځکه د فرعون غر کېدلو او د بني اسرائیل نجات او دومره لوی امتحانونو کې کامیابېدل په بني اسرائیل باندې لوی لوی نعمتونه دي الله تعالی یا بني اسرائیل اے بني اسرائیل قد انجیناکم یقینا موږ تاسو خلاص کړي وای من عدوکم د خپل دشمن وواعدناکم امن وعده اخیستلې وستاسونه جانب الطور په طرف د کوه تور باندې الایمن چې خی طرف د مدین نه سړی کوه تور طرف روان شي نو خی طرف چې کم د کوه تور غر کم خی طرف هغه وعده الله تعالی تاسو نه موږ اخیستلې و د دې څه مطلب دی د دې حاصل دا دی چې کله دوی په دریاب باندې پورې وتل او فرعونیان غرق شو الله تعالی اراده دا و چې دوی له کتاب ورکړي آسماني کتاب ولا ورکړي نو دوی ته ویل تاسو به د کوه تور خی طرف ته کېنئ او موسی علیه السلام کوه تور ته لاړ شي هلته موسی علیه السلام ته کتاب میلاو شي او د الله تعالی چې د موسی علیه السلام سره کومې خبرې کېږي خبرې به تاسو واورئ هغه شرف به تاسو د هم حاصل شي نو دوی لاړل تقریبا د ټولو خاندانونو نه لږ لږ کسان واخیستل او یا دوه اویا کسان هم د دوی سره لاړل چې دا خبرې واورېدلې ونزلنا علیکم المن موږ نازل کړیو په تاسو باندې تورنجبین والسلوى مړزان دا واقعه مخکې بقره کې تېرې شوې ده در هغه وخت سره تعلق لري چې کله دوی په دریای نیل باندې پورې وتل او دوی ته د شام علاقې ته داخلېدلو حکم شوی دی د داخل شي هلته کې جبابره حکومتو د کافرانو هغه ته ویل بهر کوي په جهاد په ذریعه باندې او دغه علاقې تاسو ونیسئ دوی هغه ځای ته نه داخلېدل او بغاوتونه وکړو دغه واقعه هم مخکې بقره کې تېرې شوې ده نو په دغه وخت کې الله تعالی په دوی باندې یو عذاب راوستو او عذاب په دې صورت کې و چې دوی کوم میدان کې وو په دغه کم شړه کې وو چې میدان تیح به ورته ویل کېدو په دوی کې په دغه میدان تیح کې الله تعالی دوی قید کړو بار وتی نشو او قید په داسې انداز باندې چې دیوال میوال ته چاپېره رسته نه و خو دوی به روان شو سفر به شروع کړو د ماښام پورې ناوخته پورې به سفر وکړو ستړي به شو یو ځای کې به دمې دپاره کېناستل چې آرام دپاره اوده به شو سحر به چې راویښ شو په هغه ځګین باندې به دوی وو چې کم ځګین نه به روان شي او بلې طریقه باندې څوارلس کاله کې دوی ونوتل الله تعالی په صاحب کړیو دوی باندې عذاب دغه شړ بیابانو مده کې خوراک نو به پکې نه وي خو چونکې دې سره موسی علیه السلام ورسره د موسی علیه السلام د برکت نه بدی باندې د اسمان نه به مړزان راتلل څوک وایي دا به دغه شان د کې پخ شوي راتلل څوک وایي نه دا به سیل راغی دوی په خوا کې به کېناستو د دوی به چې څومره لګېده دومره به یې راونیول حلال به یې کړل پاخه به یې کړل او باقي به واپس لاړل او دغه شان وسلوه مرزان او ترنجبین کولو خورئ من طیبات ما د پاکو هغې نه رزقناکم چې موږ درکړي دي طیبات هغه خوراکونو ته ویلی کېږي چې د انسان فطرت د هغې نه کرکه نه کوي انسان طبیعت یې ښه ګڼي خوندناک انسان یې خوښوي او شرعا د حلال همي هغه طیب دی که د انسان طبیعت بد ګاڼه نو هغه خبایثو کې راځي او که شرعا حرام و هغه هم په طیباتو کې نه راځي نو پاک او حلال سيزونه چې کوم دی هغه تاسو خورئ ما رزقناکم هغه چې موږ درکړي دي ولا تطغوا فيه تاسو سرکشي مه کوئ په دې کې
په دغه مړزانو او ترنجبین کې سرکشي صورت دا ده چې حرام پکې وخوري یا دا دغه سيزونه وخوري او دغه نه بعد به ګناهونو لاس پوري کی نو دا به الله تعالی په نعمتونو کې سرکشي کول شو فیحل علیکم نبیا بنازلی کې بتا سبحانه غضبی غضب زما ومن يحلل عليه اغه چا باندې نازل شو غضبی غضب زما فقد هوا یقینا دا هلاک شو الله بقى حد سوق اختشغ هلاكي واني لغفار لمن تاب یقینا زبخون کې يم اغه چاته توبه او باسي د خپل ګناهونو نه ترغیب د توبې ته چې چانه ګناهونه مشوي هغه د پاره مقرره ستاره چې توبه او باسي وآمن او ایمان را وړي او عمل صالحا عمل کړي نیک عمل صالح هغه عمل ته ویل کېږي چې کوم د شریعت موافق ثم اهتدى بیا به هدایت باندې کلک شي